بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید قبل شاه. ګرانو کتونکو، خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی د ډېرې څه مودې راسې روان دی، خو په هغې کې متاثره خلک یو خو تجارتي خلک دي، بل د افغانستان لخوا څه بیانونه راغلي دي، هغه څه بیانونه دي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. د پاکستان لخوا د بارډر په اړه څه معلومات شته دی، اپډیټ که نه شته دی، په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. آیا دغه بارډر به کلو شي که نه، دا به مزید هم دغه شانتې بند پاتې کیږي؟ په دې ټولو خبرو کولو لپاره موږ سره صحافي شاهجان صاحب موجود دی. شاهجان صاحب، ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه کبیر علي شاه صاحب، مهرباني. شاهد صاحب، دا راته وایي د ټولو لومړنی به راشو د افغانستان لخوا امیر متقي صاحب څه بیان مخې ته راغلی د پاکستان په اړه، څه بیان دی؟ لږ هغه موږ ته واضحه کړه. کبیر علي شاه صاحب امیر خان متقي نن پریس کانفرنس کړی دی هلته افغانستان کې. صحیح. او د هغه نه بیا سوال شوی دی د پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلقات دي دې حوالې سره، چې تعلقات ښه کېدلی شي نه شي ښه کېدلی، مذاکرات کېدلی شي یا سفارتي کومې هلې ځلې روانې دي که نه دي روانې. نو په هغې باندې امیر خان متقي صاحب ویلي دي چې پاکستان دا حق نه لري چې هغه مونږ ته دا ووایي چې تاسو د دنیا د نورو ملکونو سره تعلقات، یعنې مونږ ته لارې ښایي، مونږ ته به لار نه ښایي چې مطلب تاسو نورو دنیا د نورو ملکونو سره تعلقات څنګه وساتئ او څنګه ونه ساتئ. د هغه د خبرې نه دا ظاهریږي ګنې چې پاکستان د افغانستان په دننه کم اندروني معاملات چې کم دي په هغې کې مداخلت کوي، او دا د ډېر وخه راهسې د افغانستان لخوا، بلکې موږ که دا وګورو نو دا یو پرسپشن هم جوړ دی، یو د خلکو ذهن دی حوالې سره جوړ شوی دی ګنې چې پاکستان افغانستان نه مطالبات لري، او بیا افغان طالبان چې کوم دي هغه د خپل فایدو لپاره استعمالوي، او د دوی دا خیال دی چې موږ طالبان ته څه وایو نو طالبان به زموږ دا خبره مني. او دې کې کبیر علي شاه صاحب څه حده پورې حقیقت هم شته دی. صحیح. د هغې وجه دا ده چې کله د اشرف غني حکومت و په افغانستان کې، نو پاکستان لخوا دا ویلی کېده چې هغه انډیا نواز حکومت دی، امریکا نواز حکومت دی، د امریکي او د انډیا او د نورو ملکونو د هغوی د موقف د پاکستان خلاف د هغوی د موقف حمایت کوي او د هغوی په وینا باندې چلیږي. نو چې په امریکا کې څه شو، خو واضحه شو؟ نه، هغه خو واضحه شو، زه د هغې نه مخکې د اشرف غني دور یادوم. صحیح. نو دا ویلی کېده چې یاره د انډیا نواز حکومت دی او د انډیا چې ورته څه وایي نو د هغو په وینا باندې د هغو سره ډېر نږدې دی، او پاکستان مخالف حکومت دی، یعنې د هغې په وینا باندې چې کوم دی نو کار کوي، او د پاکستان مخالف حکومت هلته ګڼلی کېدو. او کله به چې پاکستان چارواکو نه هم دا تپوسونه وکړی شو چې یاره ترهګرۍ کې کمې ولې نه راځي، د افغانستان ځمکه چې کوم دغه د پاکستان خلاف ولې استعمالیږي، نو د هغې به دا موقف و چې هلته چې کوم حکومت ناست دی هغه زموږ خبرې یا زموږ مطالبې چې کوم دي هغه نه مني، موږ سره تعاون نه کوي، موږ سره دې معامله کې مدد نه کوي، او هغوی د انډیا په وینا باندې ډېر څیزونه کوي. خو چې کله هلته د اشرف غني حکومت ختم شو او افغان طالبانو هلته قبضه وکړله په کابل باندې، د هغې وروسته د پاکستان لخوا دا توقع وه پاکستان ته چې افغانستان کې چې اوس کوم حکومت راغو نو دا به د پاکستان حمایتي او د پاکستان سره مرسته کوونکې حکومت وي. او که ستاسو خیالي بیا زموږ چې هغه وخت کې کوم ډي جی ایس آی جنرال فیض صاحب هغه هلته تللی مو، او دا خبرې اترې هم کېدلې چې هلته کوم حکومت سازي کېږي نو په هغې کې هم د پاکستان او په خصوصي توګه د پاکستان انټیلیجنس ایجنسي کومه چې د آی ایس آی د هغې په کې ډېر غټ رول وي، او پاکستان چې څه غواړي نو بس همغه به په افغانستان کې کېږي، یا د افغانستان د طالبانو حکومت چې کوم دی نو هغه به هم دغه کوي. او پاکستان ته توقع هم دا وه، او کال یو نیم پورې پاکستان چې هلته کوم د افغانستان حکومت دی هغې باقاعده ډېر زیات سپورټ هم کړو. د هغې نه مخکې که موږ وګورو قطر کوم دوحه مذاکرات چې شو په هغې کې پاکستان چې کوم دی نو باقاعده د سالس کردار او د سهولتکار کردار ادا کړی و، په هغې کې مرستې کړې وې. د هغې په نتیجه کې د طالبانو حکومت راغلی، او بیا د هغې وروسته چې څومره دوی ته مورل سپورټ پکار و، د سفارتي سپورټ پکار و، نو هغه ټولې مرستې ورسره پاکستان کولې. خو چې کله پاکستان ته واضحه شوه چې هلته کوم حکومت راغلی
او مونږ چې څه وایو زمونږ د وینا مطابق هغه هر څه نه کیږي یا زمونږ چې کوم مطالبې دي هغه شان نه منل کیږي. نو بیا پاکستان چې کوم دی نو د هغې او د افغانستان ترمنځ یا طالبان حکومت ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو هغه کړکېچن شو او تر دې حده پورې کړکېچن شو چې بیا پکې یو بل سره په یو بل باندې حملې هم وکړی شولې. بیا پکې بارډر تاسو ګورئ تقریبا چې 15-50 سکم 2 میاشتې کېږي چې بارډر بند دی، خو لږ راته دا واضحه کوي ویلی کېږي دا چې د افغانستان لخوا دغه بیان مخې ته راغلی دی، دې کې څومره حقیقت دی څومره حقیقت نشته دی. افغانستان وایي چې پاکستان غواړي دا چې بارډر دې کلو شي، خو موږ ورته څه شرطونه ایښي دي، هغه شرطونه یې ورته څه ایښي دي افغانستان، او آیا دا چې کومه خبره افغانستان کوي د پاکستان لخوا چې یاره دی بارډر وایي چې کلو دي شي، نو دا څه حقیقت دی که نه؟ اصل کې داسې ده کبیر علي شاه صاحب، د بارډر بندش له وجې نه دواړه ملکونه ډېر زیات متاثره دي. که موږ دا وایو چې یاره پاکستان ډېر متاثره دی او افغانستان نه دی متاثره، دا بالکل ټیک نه ده. که موږ دا وایو چې افغانستان ډېر متاثره دی او پاکستان نه دی او پاکستان بالکل نه دی، پاکستان بالکل نه دی، نو دا هم غلطه ده. پاکستان هم ښه ټیک ټاک متاثره دی، افغانستان هم ټیک ټاک متاثره دی. او د بارډر بندش له وجې نه صرف دا چې زمونږ معیشت ته نقصان رسي، د افغانستان حکومت ته ډېر نقصان رسي، مونږ ته نقصان کم رسي خو نقصان راته نقصان دی. بیا مونږ وګورو د پاکستان کوم خلک چې دي یا د افغانستان کوم خلک چې دي، دواړو ملکونو زمونږ انحصار په یو بل باندې دی. که تاسو ګورئ د افغانستان چې کوم خلک دي د هغو په طب په میدان کې کوم ته چې مونږ میډیکل شعبه وایو یا د علاج سهولیات وایو، د هغو زیاتره انحصار په پاکستان باندې. تجارت خو دی 80% تجارت چې کوم دی د افغانستان هغه د پاکستان د تورخم په لاره باندې کېږي، او دا د ټولو نه کم وخت کې په کم لاګت کې په کم خرچه باندې دا او په اسانه طریقه باندې دا اسانه لار ده د افغانستان لپاره چې څومره نور ملکونه دي چې هغې ته خپل سامان ورسوي که نه کوم چې افغانستان کې پیدا کېږي. نو دا خو د افغانستان لپاره ټول نه اسانه لار ده، دا خو ده. خو د هغې نه علاوه که مونږ وګورو نو دلته زموږ چې کوم هسپتالونه دي، زما 2-3 ورځې مخکې نارت ویسټ هسپتال ته لاړم، د هغې نه مخکې مونږ تللي وو اریمای هسپتال، دا هغه پرایویټ هسپتالونه دي. خو مونږ به دلته کته چې بلا ډېر رش په جوړ او دې کې خلکو ډېر غټ انویسټمنټ کړی دی. اوس خو هغې د افغانستان لخوا دا بیان راځي چې پاکستان میډیسن جعلي دی یا دا نو نه، هغه خو په خپل ځای باندې هغه خو یو بیانیه جوړوي او د دې متبادل کوشش کوي چې هلته د افغانستان د خلکو ذهن هم جوړ کړي، کنه چې د علاج دپاره اوس تاسو د پاکستان په ځای باندې ایران یا نور چې کوم ملکونه دي یا په خپل ادویاتو باندې یا چې د انډیا کوم ادویات راځي په هغې باندې تاسو د بارډر د خبرو کوي چې آیا دا بارډر به کلو شي که نه پاکستان لخوا باندې که د افغانستان. زه همدا تاسو ته وایم چې په دواړو ملکونو باندې ښه ټیک ټاک پریشر په پاکستان باندې د خپل زموږ چې څومره تاجران دي ترانسپورټران دي چې هغو ته نقصان کېږي، بیا چې زموږ کوم خلک دي دغه بارډر د کاروبار سره تړلی شوي دي، کو هغه انویسټران دي، کو هغه کارخانهدار دي، کو هغه صنعتکاران دي، دغه ټول سامان چې کوم دی د افغانستان ته تلو راتلو نو د پاکستان لخوا هم دلته چې زموږ کوم ځایي تاجران دي ترانسپورټران دي د هغو لخوا په خپل حکومت باندې ښه ټیک ټاک پریشر او هغو وخت په وخت باندې زموږ چې کوم متعلقه سیکیورټي چارواکي دي د هغو سره ملاقاتونو سلسله هم روانه وه او د دې مختلف سیاسي رهنماګان چې کوم دي د هغوی سره ملاقاتونه شوي په دې اړه باندې چې موږ ته د روزانه په بنیاد باندې د لکاو او د کروڑو په حساب باندې موږ ته نقصان رسي. نو د پاکستان لخوا خو دا پریشر و او بیا هم څنګه چې ما د دې نه مخکې ذکر وکړو چې د افغانستان د تجارت 80% انحصار چې کوم دی هغه د پاکستان د تورخم په بارډر باندې دی. هغو کو ډېر ووایي چې موږ د ایران په لاره باندې اوس متبادل جوړو، خو هغو ته ډېر ګران هم پرېوځي، هغې باندې خرچه هم ډېر راځي، ډېر اوږد هم جوړېږي، ډېر وخت به هم پرې ډېر لګي. نو هغه متبادل په توګه دی خو هغه ته ډېر زیات ګران پرېوځي. نو د هغې سایډ نه خو 80% انحصار په موږ باندې دی. د هغه ځای ستا چې کوم فروټ دي، سبزي ده، ډرای فروټ دي، هغه ټول پاکستان ته راځي. پاکستان یا په خصوصي توګه پېښور د هغې مارکیټ دی. بیا ما تاسو ته وویل چې د هغوی چې کوم د طب یا د میډیکل کوم انحصار چې دی هغه هم زموږ په پېښور او په خیبر پښتونخوا باندې دی. صرف دا چې زموږ سرکاري هسپتالونه چې کوم دي هلته به د هغوی علاج کېدو بلا ډېر خلک به راتله د افغانستان نه، بلکې زموږ چې کوم پرایویټ د طب شعبه ده، کوم دغه پرایویټ هسپتالونه دي، ما تاسو ته 2 غټ هسپتالونو نومونه یاد کړل چې په هغې باندې خلکو ډېرې پیسې لګولې، انویسټمنټ کړی. نو هغوی به هم یو خو د هغه سایډ خلکو ته به دلته د صحت ډېر ښه سهولیات چې کوم دي هغه میلاوېدل.
دلته به راتله، دلته به علاج کېدو، او بل زموږ دغه هسپتالونه چې چا جوړ کړي هغو ته به ټیک ټاک آمدن هم راتلو. نو د هغه سایډ نه ډېر لوی پرېشر و، ډېر لوی مطالبې د هغه سایډ نه هم کېدلې، د دې سایډ نه هم ډېر لوی مطالبې کېدلې، او دغه غوښتنه وه چې یاره بارډر دې کولاو کړی شي. او بیا په هغې کې انټرنیشنل برادري چې کوم د عالمي برادرۍ لخوا مونږ کتل، هغوی ویل چې یاره دواړو ملکونو خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي، تکلیف دی، نو پکار ده چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې دغه بارډر کولاو کړی شي. نو دلته چې کوم بارډر چارواکي دي په هغو باندې پرېشر راوستلی شو. پاکستان لخوا زما چې کومې ذریعې دي موږ ته چې کوم اطلاعات راغلي د هغې تر مخه پاکستان په دې باندې رضامندي ښودلې وه چې مونږه بارډر انساني همدردۍ په توګه باندې کولاوو. او کولاو کړی هم دی افغان کډوالو ته. که مونږ وګورو نو دې وخت کې د پاکستان لخوا بارډر کولاو دی، او صرف هغه خلک کوم چې د پاکستان مقصد دی پکې چې هغه هلته ولېږلی شي. ستاسو دغه خبره کټکوم، خو یقینا چې لکه د پاکستان لخوا ګوره بارډر کولاو دی افغان کډوالو ته، او چې کوم پاکستانیان په افغانستان کې دي هغه پاکستان ته نشي راتلی. هغه نشي راتلی. مسله دا ده چې د پاکستان مقصد خو دې سایډ نه پوره کېږي، خو د افغانستان چې کوم مقصد دی، کو دې خو خلک علاج ته راځي، که هغو تجارت کوي، د چا خپل خپلوان دي. زموږ خو زموږ کلتور یو دی، زموږ رشتې دي، دلته ډېر افغان مهاجرین پاتې کېږي، بلکې 40 کال یې دلته تېر کړه، کاروبارونه دي، تل راتلل دي. نو پاکستان لخوا په دې باندې رضامندي ظاهر کړی شوی وه، او دا ویل کېږي اوس چې د افغان میډیا مونږ کوم ریپورټس ګورو، د هغو چې کوم آوټلیټس دي د هغې نه دا خبرونه راځي چې افغانستان چې کوم دی هغه پاکستان ته شرطونه کېښودي دي چې زموږ دا شرطونه کو تاسو منئ خو ټیک د بارډر کولاو کوي. دا شرطونه دا د افغانستان لخوا راځي، او هغه ذبیح الله مجاهد کوم چې د افغانستان حکومت ترجمان دی هغه کوټ کوي، د هغې د خولې دا خبرې کوي چې مونږه پاکستان چارواکو ته دا شرطونه کېښودي دي چې بارډر کولاوئ نو په یو ځل باندې به کولاو کوي، بیا به بارډر نه بندوئ، او بارډر چې کوم دی نو هغه به د سیاسي پرشر په توګه باندې، دباو په توګه باندې هغو ته فشار وایي، د فشار په توګه باندې به تاسو یا اقتصادي فشار په توګه باندې دا بارډر چې کوم دی دوباره نه بندوي. کو زمونږه او د پاکستان حکومت ترمنځ تعلقات هر څنګه وي، ښه وي بد وي، تاوتریخوالی راځي، خو بارډر به په هر صورت باندې کولاوي. و چې پاکستان دغې ته تیار نه دی، نو په دغې وجه باندې بارډر چې کوم دی د هغې د کولاولو فیصله حتمي نه ده شوې. او پاکستان لخوا د وړاندې نه دا یو موقف و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات چې کوم دي هغې کې تاوتریخوالی په دې وجه باندې راغلی چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي، د هغه ځای نه ترهګر راځي دلته په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او په پاکستان کې حملې کوي. نو چې تر څو پورې دغه ټي ټي پي یا نور چې کوم کلدم تنظیمونه دي دغه ترهګر دي د دغو خلاف تاسو کاروایي نه کړي، دا هم کنټرول کړي نه، نو چې تجارت او تعلقات یا سفارتکاري چې کوم ده ترهګري چې کوم ده وایي چې دا یو ځای نشي چلېدلی. نو وایي سفارتکاري او بارډر به د هغه وخت پورې بند شي څو پورې تاسو دغې ترهګر تنظیمونه دي دغه خلاف کاروایي نه کړي. خو اوس د افغانستان لخوا کو دغه واقع هم داسې وي او دا شرطونه کېښودی شوي وي، نو زما خیال دا دی چې د بارډر بندش له وجې پاکستان ته نقصان کم، افغانستان ته ډېر زیات دی. او دا به افغانستان نه صرف دا چې د خپلو خلکو سره ظلم کوي، د خپل تاجرانو سره ظلم کوي، بلکې د خپل عوامو او کوم مریضان چې دی خوا راځي د هغو علاج کېږي، او هغه خلک چې کوم د بارډر د دواړه اړخ ته تجارت او کاروبار سره تړلی شوي د هغو خلکو سره او د خپل ملک سره دا نقصان دی، ځکه د دې د وجې نه به د افغانستان معیشت ته نقصان شاید صاحب لنډو ټکو کې راته وایي چونکې پروګرام وخت ختم دی، خو یو څو لنډو ټکو کې راته ووایي چې افغان کډوالو څه پوزیشن دی. بل مونږ ګورو لګیا چې د پنجاب لخوا خو ویستلی کېږي افغان کډوال، خو اوس سختي په خیبر پښتونخوا کې هم شروع شوه. ابابیل فورس ته د پولیس هغې ته یو ټاسک حواله شوی دی چې ډیلی بیسس باندې به تاسو 15 افغانیان نیسئ او لیږئ به. بالکل دا زمونږ وفاقي حکومت او وفاقي حکومت وایي چې دا زمونږ ریاستي فیصله ده، ټول ریاست فیصله ده چې دلته کوم افغان مهاجرین دي هغه په غیر قانوني توګه باندې دلته میشت دي، کو د هغې سره پی او آر کارډ و هغه هم ختم شوی دی، کو بل کارډ ورسره هغه هم ختم شوی دی. اوس به صرف په پاکستان کې هغه افغان مهاجرین پاتې کېږي چې هغه افغانستان ته لاړ شي، د هغه ځای نه پاکستان ویزه ولګوي او د ویزې په ذریعه باندې دلته راشي، نو هغه افغان مهاجرین ته به اسم نه ویلی شي، او نور چې کوم هغه افغان مهاجرین کوم سره چې دستاویزات نشته دی، دغه ویزه ورسره نشته او هغه دلته دي، نو هغه به ټول ویستلی شي. او دې حوالې سره چې وفاقي حکومت کومه دغه پالیسي جوړه کړې ده، نو په دې باندې په سند صوبه کې، په پنجاب صوبه کې او په بلوچستان صوبه کې په سختۍ سره عمل درآمد کېږي.
او دغه افغان مهاجرین چې کوم دي دغه صوبونه راوستل کیږي الته خلک گرفتارول کیږي دغه خلاف پرچې درج کول کیږي هغه عدالتونو کې پیش کول کیږي هغه په زبردستی باندې د خپل صوبونه راوباسي خو وفاقي حکومت صرف واحد یو خیبر پختونخوا صوبه یادي یا د خیبر پختونخوا حکومت یادي هغه ورځ زموږ وزیر داخله محسن نقوی سے پریس کانفرنس وکړو هغه دا ویل چې خیبر پختونخوا صوبه چې کوم د هغه د ریاستي چې کوم پالیسي د افغان مهاجرینو انخلا والی سره و چې موږ سره تعاون نه کوي نو دغه ګیله مخه ته راغلی او په هغې باندې زموږ چې کوم اطلاعات دي محکمه داخله خیبر پختونخوا هغه د دې نوټس اغستې دي او اوس کم قانون نافذ کوونکې ادارې چې دي په هغې کې ستا پولیس راځي په هغې کې ستا اف سی راځي په هغې کې ستا آرمي راځي څنګه چې تاسو را بابل فورس خبره وکړه نور چې څومره قانون نافذ کوونکې ادارې دي هغو ته دغه احکامات جاري کړي دي چې د افغان مهاجرینو چې کوم دغه د انخلا عمل دی یا د هغوی خلاف چې کومې کاروایي دي دا دې تیز کړی شي او دا یې ورته ویلي دي چې کوم کیمپونه په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرینو موجود دي په هغې کې اوس هم خلک شته دي موږ بورډ بازار کې موږ ته ښکاري چې یو شمېر دوکانونه او خلک په ګڼ شمېر کې موجود دي خلک هم دلته موجود دي کډن دي نو وایي چې د دغې ډیټا هم راجمع کوي او وایي چې د دغې کیمپونو د ختمولو لپاره هم ګامونه دي واخیستلی شي بل خوا پولیس ته چې کوم دی دا احکامات جاري شوي دي چې هغه یې روزانه په بنیاد باندې ابابل پورس هم دي او نور چې کوم پولیس اهلکار چې دي چې هغوی د روزانه په بنیاد باندې مختلف چک پوینټس باندې چیکینګ کوي او دغه چیکینګ دوران چې هغه خلک چې چا سره قانوني دستاویزات نه وي هغه د ګرفتارولی شي د روزانه په بنیاد باندې عدالت ته پیش کولی شي چې هغه مونږه د دې خیبر پختونخوا صوبې نه چې کوم دی نو هغه خپل ملک ته واپس ولیږو د وفاق یو بل د ټول نه غټه ګیله چې کوم ده کبیر علي شاه صاحب هغه دا ده چې مونږ د پنجاب نه خلک راوباسو مونږ د سند صوبې نه خلک راوباسو حتی تر دا چې بلوچستان چمن بارډر ورته نږدې دی په هغو چمن ته نږدې هغو کوشش کوي چې راشي خیبر پختونخوا ته ځکه چې دلته د هغوی خلاف کاروایي نه کېږي او خلک راځي او دلته د په کرایه باندې ځان له کورونه ونیسي او بیا دلته میشت کېږي نو محکمه داخله خیبر پختونخوا دا احکامات هم جاري کړي دي چې دغه کوم په کرایه باندې خلکو ته کورونه ورکړی شي او کوم خلک په کرایه باندې پاتې کېږي نو هغې افغان مهاجرینو ډیټا دې هم مرتب کړی شي د هغې د ویستلو لپاره دې هم کاروایي تیز کړی شي او هغه تنان چا چې په کرایه باندې دوی ته کورونه ورکړي دي د هغوی خلاف دې هم د هغوی ډیټا دې راجمع شي د هغې خلاف دې هم کاروایي چې کوم دی نو هغه تیزې کړی شي نو دې حوالې سره اوس خیبر پختونخوا هم موږ ته متحرک په نظر باندې راځي ورځ به وشو لږ ډېر تیزي راغلې ده او اوس به کتلی شي چې را روان ورځو کې دغه محکمه داخله چې کوم احکامات جاري کړي په دې باندې څومره عمل درآمد کېږي یقینا شاید صاحب ډېرې ګټورې خبرې تاسو وکړې او څنګه چې مونږ په خپل سټارټ پروګرام کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې دې ته ډېر رعایت میلاوه خو هغه رعایت چې کوم دی اوس ختم کړلی شو ولې چې د وفاق او د صوبې یو مطالبه د دواړو چې کومه د پالیسي وه د وفاق حکومت نو هغې باندې ورسره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم متفق شو دغه افغان کډوال ویلی کېږي دا د محسن نقوي لخوا دغه بیان و چې دوی موږ سره 50-50 کاله دلته کې ښه د میلمستیا په طور باندې پاتې شو مزید دی هم دی په خپل خوشحالی باندې لاړ شي دا نه چې ګرفتاریانې پکې شروع شي یا داسې بل قانوني کاروایي وشي چې بیا په هغې باندې دی خپوي دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره اجازه د لوی الله په امان